طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشعراء. كذبت تكذيب کړو یعنی نسبت درو کړو عاد عادیانو قوم د هود علیہ السلام المرسلین درالی گلی شو رسولانو د دې تکذیب کړو. اذ باغ وقت قال چې لهم دلر اخوهم رور د دې یعنی فی النسب لا فی الدین چې په نسب کې د دې ورونه په دین کې هود علیہ السلام ویل ورته هود علیہ السلام لا تتقون یا تاسو نه یریږئ تاسو عبادت د غیر الله ولی کوئ وای مطلب دا دی چې ویریږئ عبادت د غیر الله پرېږدئ. انی یقینا زه چې یم لکم تاسو لره رسول یم امین من امانتدار. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه توحید قبول کې واطیعون زما اطاعت وکیا. وما اسألكم ز سوال نکم علیه من علی التبلیغ په تبلیغ باندې من اجر د اجر سچنده خو تاسو نه غواړم. ان اجری نه د اجر زما ثواب زما مگر الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې. اتبنون آیا تاسو جوړوي هود علیہ السلام ورته قوم ته آیا تاسو جوړوي بكل ریع د دې دو ترجمه دي بكل ریع معنا بكل طریق په لار کې ضحاک سیب مقاتل سیب سودی سیب دا معنا کوي بكل ریع معنا بكل طریق په لار کې تاسو جوړوي آیت یو علامه یا د ابن عباس سے مانا کیا بكل ریع مانا بكل مکان مرتفع په هر یو اوچت غونډه باندې تاسو جوړوي آیتن یو علامه تعبثون مانا بے فائدې کارونه کوي عبثیات کوي تلعبون لوبه کوي پټکونه مو جوړ کړي دي خلق وهي بے ځای پیسې تنه اخلي بغیر د قانون نه. وتتخذون جوړوي تاسو قوم تویا هود علیہ السلام وتتخذون جوړوي تاسو مصانع معنا بنگلي مانېګانی یا کارخانه جوړوي لعلکم کأنکم داسې سوچ کوي لکه چې تاسو تخلدون همیشه اوسېږئ په دنیا کې سوچونه م کړي دي دا کارخانه جوړوي بنگلي جوړوي دا سوچ کوي چې موږ همیشه په دنیا کې او بالقباحت دا و اذا بطشتم کله چې وي تاسو گرفت کوئ خلک گرفتار کوئ یا حمله کوئ بطشتم نو گرفت کوئ جبارین پالکون تاسو کې چې ظلم کوونکي خلق چې نیسئ به عذابات ورته ورکوئ دی کې لوی بدماشانو متکبرینو نو متکبر انسان الله تبارک وتعالى ذلیل کوي چپه کوي دی د دولت په نشه کې د خپل هغه حکومت کې چې کوم عہده وي د دغې په نشه کې د غریبانو باندې ظلم کوي. نو تاسو ګورئ نه دا افغانستان کې چې کوم متکبرینو فرعونیان دی هم د دولت په نشه کې وو په غریبو باندې به څومره ظلم کول الله پاک چپه کړل ټوله ذلیل یې کړه. وإذا بطشتم کله چې گرفت کوئ تاسو بطشتم نو گرفت کوئ تاسو جبارین پالکون تاسو کې چې ظلم کوونکي فاتقوا الله ويرګئ د الله نه ظلم مکوئ واطیعون زما اطاعت وکړئ واتقوا ويرګئ الذي دا غزات نه امدکم من اعطاکم چې درکړي تاسو لره امداد کړي تاسو سره بما پاغ نعمتونو باندې تعلمون چې تاسو په علم لرئ یعنی خبر ته معلوم دی. اس تفصیل دا تا کیا نعمتونو امدکم مدد کړي تاسو یعنی تاسو ته درکړي بیان من سری و بنین او بچي و جنات او باغون و عيون چینه نو دا دومره نعمتونو د الله تبارک وتعالى درکړي تاسو ته شکر پکارو تاسو نه شکر کویا. انی یقینا زچم ورته هود علیہ السلام اخاف یریګم علیکم پتاسو باندې ان عصیتمونی کچره نا فرمانیو کړه زما یریګم پتاسو باندې عذاب یوم عذاب د ورځ عظیم لیا په دنیا کې به عذاب راشي تاسو باندې. قالوا نو ول وتقومانو سواء برابر خبره دانینا په مونږ باندې او عزتا دا چې تواس کې مونږ ته نصیحت کې ام لم تکن یا نه ته من الواعظین د واس کوونکو نه بس یو خبر د یهود علی السلام ستا مسلې ته مونږ غوږ نږدو هیڅ اثر نه کوي مونږ باندې که تبلیغ کې مونږ ته او کنه کې ان هذا
دی قومیانو ورته ویل هذا ما هذا ندی دا خبرې ته چې مونږ ته کې الا مگر خلق الاولین مگر دا عادات دي د پخوانو خلقو دا زړې قصې د دروغو د پخوانو خلقو وما نحنو نه یو مونږ بمعذبین دا عذاب کړی شوونه فکذبوا پس دې تکذیب وکړو د هود علیه السلام رب کریم فرمایي فهلکناهم پس هلاک کړم مونږ دې لره په هوا باندې ان فی ذلک یقینا په دې قصه کې لآیة لعبرة خامخا عبرت ده وما كان اکثرهم مؤمنین نو اکثر د دینه مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک یقینا نفس تا چې له هو د رب ستا العزیز زور ور ذات ده الرحیم رحم کوونکی ذات ده كذبت بالجماعت بیان الہ العالمین كذبت تکذیب کړو نسبت د درو کړو ثمود ثمودیانو د صالح علیه السلام المرسلین درالي غړي شو رسولانو تکذیب کړو اذ پغه وخت کې قال چې ویل لهم دل راخوهم ورود دي في النسب لا في الدين صالح علیه السلام الا تتقون يتاسو نيري عبادت د غیر الله نه یعنی ویریږي د عبادت د غیر الله پرې د اني یقینا زت چې ما لكم تاسو رسول یما من الله د الله د جانب د الله نه امین امانت دار امر الرساله فاتقوا الله پسویریږي د الله نه توحید ومن واطيعون زما اطاعت کیا وما اسالكم سوال لكم عليه من على التبلیغ په تبلیغ باندې من اجر د ستنخا سچندي خود تاسو نه غواړم ان اجري نه د اجر زما ثواب زما الا مگر على رب العالمین پر رب العالمین باندې دي اتتركون آیا تاسو دا ګمان کوئ اتترکون آیا پرې بخوده شي تاسو فیما په نعمتونو کې ها هنا چې دي دلته یعنی حاصل کړي تاسو دلته اتترکون پرې بخوده شي تاسو امنین په حال دامن کې یعنی فی جنات په جنتونو کې وعیون او په چینو کې وزروع او په فصلونو کې ونخل او په کجورو کې طلعها ای ثمرها چې میوه داغي یا غنچې داغي حضیم من لطیف نرم دی پدې کې به پرې خودل شي دا ګمان کوي وتنحتون او کني تاسو تراشي تاسو من الجبال فی الجبال په کورونو کې بیوتن فی الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه فارهین معنا ماهرین پالکون تاسو کې چې ماهرین انجینران یې تاسو نو فتقوا الله او یریږئ د الله نه توحید قبول کې واطیعون اطاعت زماو کیا ولا تطیعوا اطاعت مکوئ تاسو امر المسرفین د کار د زیاتې کوونکو هغه چې زیاتې کیا په شرک کیا دي کې دا نه بدمعشانو چې ډېر بد اخلاق او قتلونه به کوله الذين بدمعشان یفسدون چې دی فساد کوي فی الارض پزمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کوي په خلقو کې فساد کوي قالوا نو ویل دی قومانو انما یقینا خبردار ته چې انت تو من المسحرین د سحر کړه شیونه پتا باندې جادو شوی دا ما انت نه تو الا بشر مگر بشری ته انسان مثلنا په مثل زمونږه زکه و ایمان نه راوړو فاتي پس راوړه ته بیاات یو معجزه ان كنت کچریت من الصادقین درشتینونا صالح علیہ السلام تویداسي قال نو صالح علیہ السلام هذه دغدا تاسو چې یو نخ غواړي علامه غواړي ناقتن اوخه یعنی علامه د نبوت زما باندې لهادي اوخلرا شرب منا نمبر معلوم ده دو بوس کلو حظ شرب منا حظ ونصيب من الماء حسي معلومه ده برخه معلومه ده دوبونه ولکم تاسو د پارا شرب یوم نمبر معلوم دی د بوس کلو یوم معلوم ورځ معلوم ده تاسو د پارا ورځ معلوم ده دی د پارا ورځ معلوم ده او خو بخپل نمبر باندې راځي تاسو بخپل نمبر باندې راځي ولا تمسوها ممسکوي دی لره بسوء په زخمی توب سره بعقر په زخمی بسوء بعقر په زخمی توب سره یعنی ما وجنه کوم وجنلا فياخذكم پس ابني تاسو لره عذاب يوم عذاب دورزي عظيم له فعقروها قتلوها پس قتل کدی او خلرا دی صالح علیہ السلام قوما فاصبحوا پس وګرځید دی نادمینا خپیمانته کون کی په قتل د باندې کله چې عذاب لیدو ډیر خپیمانه شو فاخذهم پسوني ولد الى العذاب وعذاب بعد 3 ايام رستد دري ورزنا ان في ذلك لا الله پدې کې الايه خام خیبرت دی وما كان اکثرهم نو اکثر د دینه مؤمنین ایمان وروړون کې وان ربک یقین رستا چې دی له هو درفستا العزیز زور ور ذات الرحیم رحم کون کې بل جماعت بیان الہ العالمین کذبت تکذیب کړو یعنی نسبت د درو کړو قوم لوط قوم د لوط علیہ السلام المرسلین ترى لګل شی رسولانو اذ باغ وقت قال چې لهم دل راخوهم رود د لوط علیہ السلام چې فی النسب لا فی الدین په نسب کې ورور نه په دین کې
الا تتقون آیتا سن یریږي عبادت غیر الله عبادت غیر الله نه مگر و یریږي عبادت غیر الله پرې د انی یقینا زچم لکم تاسو رسول یم امین امانت دار یم فتقوا الله پس یریږي د الله نه توحید من واطیون زما اطاعت وکیا وما اسالکم سوال لكم علیه علی التبلیغ په تبلیغ باندې من اجر د ستنخوا چند خونه ورم زتا سنا ان اجر یا نه اجر زما الا مگر علی رب العالمین پر رب العالمین باندې اتاتون آیات سورات لک الذکران نرینو لرا د پاره د شهوت من العالمین د عالم نه من بنی آدم د بنی آدم نه تاسو نرینو ترات لکوي په شهوت باندې وتذرون او پرېږدئ تاسو ما هغه څه خلق چې پیدا کړی لکم تاسو لربکم رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه من فروج النساء دا پرېږدئ تاسو خپل حلالو تنور زي بیبیانو ته نو حرام ترازي تاسو نرینون شهوت حاصل ویا بل انتم بلکی تاسو قوم یو قوم عادون منا معتدون حد تجاوز کون کې د حلال او حرام تزیا قالوا نو ول دی قومانو لوط علیہ السلام ته لا لم تنتهي کچری من نشتو یا لوط علیہ السلام لتكونن خام خبشت من المخرجین دایره استلیشون من ارضنا د کلی زموننا قال نو ول لوط علیہ السلام انی یقینا زچم لعملکم د پاره د عمل استاسو من القالین من المبغضین یم د بغض کون کنا عمل استاسو د پاره بغض کوم بغضا شدیدن سخت بغض کوما یا یم ز بد غنون کنا یا نفرت کون کنا یما نو نوح لوط علیہ السلام دعا کوي رب رب زما نجني نجات راکی مال را واهلی اهل زما را مما دا وسن يعملون چې دي کوم عمل کوي من عمل الخبيث د عمل خبيثنا قال الله والله تبارك وتعالى فنجيناه پس نجات ورکوم دی لوط علیہ السلام را واهلو اهل دلرا اجمعين په غونډه باندې الا مگر عجوزن یو بوډه منافقه وایلا عجوزن من بوډه چې وایلا وا فی الغابرین شو هغه درست پاتې کیدونکو نه په عذاب کې ثم بعد مرنا الله هلاك کومګه زره زره کومګه الاخرین باقین وامطرنا ورول مونږه باران د کانو علیهم پدی باندې مطرن باران فسا پس ډیر بدو مطر المنذرین باران د ير ور کړي شو دغه قومه رب کریم فرمایي ان فی ذلک یقینا پدغه قصه کې آیت نه لا عبرت خامخ عبرت ده وما كان اکثرهم نو اکثر د دین مؤمنین ایمان وروړونکي وان ربک یقینا ربستا چې له هو د ربستا العزیز زور ور ذات ده الرحیم رحم کون کې ذات بل جماعت بیان الہ العالمین کذب تکذیب کړو نسبت د درو کړو اصحاب الایکه اهل د زنګل قوم د شعیب علیہ السلام المرسلین در علیه شیو رسولانو اذ په وخت قال چویل لهم دلر شعیب علیہ السلام لا تتقون یتاسون یریږي د عبادت د غیر الله نه او یریږي عبادت د غیر الله پرې دی ان یقینا زچم لكم تاسو لرا رسول یم امین امانت دار یم من الله فاتقوا الله پس یریږي د الله نه توحید من واطیعون زما اطاعت کیا وما اسالکم سوال لكم علیه علی التبلیغ پر تبلیغ باندې من اجر د ستنخوا چند خو زتا سن غواړم ان اجری ند تنخوا زما ثواب زما الا مگر علی رب العالمین پر رب العالمین باندې او فل کیلا دی کی دا ټول تاجرانو او کاروباریانو نو نقصان به کولو او فل کیلا پورواله کوي تاسو په پیمانو کې ولا تکونو مگر زیږی تاسو من المخسرین د کمی کون کنا په کیلو په وزن کې وزنو برابر وای تاسو وزن کوي بالقسطاس بالمیزان فتل المستقیم برابر باندې عدل کوي ولا تبخس الناس مکه خلق الاشیاءهم اشیاء دین حقوق الناس حقوق د خلقو په وزن کې مکه وای ولا تاسو مگر زیږی تاسو فل ارض په زمکه کې مفسدین فساد کوونکې واتقوا ويرګ الذي دا غزاد نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا والجبلتا او پیدا کړی مخلوق الاولین پوخانه هغه تاسو پوخانه مخلوق الله پیدا کړی دی نو تاسو د غزاد نو ويرګ کنه قالوا نو ول دي قومانو انما یقینا خبر دادا شعیب علیہ السلام تو انت تچی من المسحرین د سحر کړي شیونه جادو کړي شی د پتا باندې وما انت نه تو الا بشر مگر یو انسان مثلنا په مثل زمونږه وان ظنک یقینا من ګمان کوه پتا باندې لمن الكاذبین خم خیر درو جنونا فاسقط پسرا اغرزوا
قومیان ورته علینا په مونږ باندې کسفا من قطعا من العذاب یو ټوټه د عذاب نه من السماء د اسمان نه ان كنت کچریت من الصادقین درشتینونا قال نو ویل شعیب علیہ السلام ربي رب زما عالم علم لري بما پغس تعملون دي چې کوم عمل کیا نقصان ورکی خلقو ته فكذبوا پس تکذیب کړو دي د شعیب علیہ السلام فاخذهم پسونی ولدي العذاب عذاب يوم الظل من د ورځې د سورې سخت ګرمي راغله په دې باندې بیا یو سورې راغله هلته منډه کټولو سخت ګرمي و چې سورې راشي نو ټول منډه کوي هغه هلته چې منډه کا یو خطرناک دهشتناک आवाज په وشو ټول مړه پراته وو فكذبوه پس دی تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام فاخذهم پس اونی ولدي لرا عذاب يوم الظل عذاب د ورځې د سورې انه كان يقينا شان ده كان ودا عذاب يوم عذاب دورزي عظيم غټ عذاب سخت عذاب رب کریم فرمای ان في ذلك يقينا بدغ قصه کې لا يتمن العبره خام خیبرت ده وما كان اكثرهم نو اکثر د دین مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربك يقينا رستا چې له هو دا رستا العزيز زور ور ذات الرحيم رحم کون کې ذات